دیوبندیانو مثال دا د اسحاق فړ مثال لري چې باغ فړ کې هر سره رواني پمپري پکې را رواني غول امتیازي پکې را رواني هر بلا پکې را رواني نو په دیوبند په کې هر څه ملاويږي. بسم الله الرحمن الرحیم. انتهایی واجب الاحترام حضرات، یقینا په مخ د ځمکه باندې که تاسو وګورئ د اسلام او د دین په نوم باندې یو تور داغ هغه بریلوي خلک دی او کنه هغه علماء دیوبند دی. دا فیصله عوام به وکړي، عوامو ته هم پته لګي چې آیا د دین اسلام په نوم باندې چندې څوک کوي، د دین اسلام په نوم باندې په مسجدونو کې ګړاګانې څوک کوي او د دین اسلام په نوم باندې جلوسونه د ډانسونو څوک وباسي. باید چې هر یو انسان غور فکر وکړي او بیا خپل نظر پیش کړي. یقینا دغه یو بریلوي مولوي صاحب د عمر په اعتبار سره زما د پاره قابل احترام، قدرمن، عزتمن او مکرم دی او ډیر د قدر وړ او ډیر د احترام نظر درته درلرم. لیکن یو خبر یاد ولره چې اگر که زما کلیوال هم یي لیکن خپل دغه زبان د علماء دیوبند په باره کې نازیبا الفاظو سره مه استعمالوه. ستا مشر احمد رضا خان بریلوی رحمه الله هم د علماء دیوبند خلاف د انګریزو په سازش باندې میدان ته راوتی و چې هغې نوم او نشان د الله په قدرت سره ختم شو. ستا مشر هم د علماء دیوبند خلاف میدان کې د کفر فتوی ولګوله، لیکن علماء دیوبند د دین اسلام دغه پرچم په ټوله دنیا کې بلند کړله او ستاسو دغه فتنه دا تر یو ورکوټي علاقې پورې محدود شو. باید چې یو انسان د خپل د مشر یعنی د احمد رضا خان بریلوی رحم الله تاریخ وګوري او بیا د علماء دیوبند تاریخ وګوري. سپینګیری او دومره زیات عمر دی بیا هم شرمیږي نه چې داسې الفاظ د علماء دیوبند په باره کې استعمالوي. د علماء دیوبند تاریخ وګوره چې په علماء دیوبند کې د علامه شاه انور شاه کاشمیری رحم الله غوندې کې لوی لوی اشخاص تیر شوي دي چې خاتم المحدثین دی، حافظ الحدیث حضرت مولانا عبدالله درخواستی رحمه الله غوندې کې شخصیات پکې تیر شوي دي، د اشرف علي تھانوي غوندې کې رحمه الله غوندې کې د محمد قاسم نانوتي رحمه الله غوندې کې لوی لوی اشخاص دي او د هغې په باره کې ته داسې الفاظ استعمالوي چې هغه یو امین جاهل او یو بد مذهبه بد دین انسان هم په خپل دغه ژبه باندې هغه الفاظ علماء دیوبند دپاره نه استعمالوي. یقینا ډیر حیران شوم تا چې کم الفاظ د علماء دیوبند او د دیوبندیت په باره کې استعمال کړي دي، والله بالله ثم تله تر دې زمانې پورې داسې الفاظ د کافرانو د زبان نه هم د علماء دیوبند خلاف نه د استعمال شوي. څنګه ژبه چې ته خوځوي باید چې محترمي د عمر په اعتبار سره لیکن د عقیدې په اعتبار سره ته زما مد مقابلي د عقیدې په باب کې بالکل به در سره نرمي نه کیږي. د حاضر ناظر د شرک عقیده ته لري، د علم الغیب د رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام ته علم الغیب دغه نظریه او عقیده ته لري. دغه شان د امت دغه فتنې ته غورځول او په امت کې بد اتفاقی پیدا کول دا ستاسو مشن او ستاسو کار دی. کنې وګورئ د احمد رضا خان بریلوی رحمه الله نه مخکې کم یو ظالم داسې تیر شوی دی چې هغې د علماء حق علماء دیوبند مقابله کړې وي یا د اهلسنت والجماعت علماء حق په مقابله کې هغه میدان کې راوتی وي. هیڅوک هم داسې تاسو ته نه ښکارېږي، لیکن یو ستاسو مشر دی چې هغه زموږ د اکابرین علماء دیوبند چې هغه وخت کې زموږ اکابرین علماء دیوبند د انګریزو په سترګو کې سترګې اچولې وي او یو طرف ته دغه انګریز سامراج او یو طرف ته انګریزیانو دغه ظلم او جبر دغه نظام قائمو، بل طرف ته علماء دیوبند دغه انګریزانو مخې ته ودرېدله او د خپل د مسلمانانو دفاع وکړله، د خپل د مذهب او د ملت دفاع وکړله. لیکن دغه انګریزانو پیداوار ستاسو مشر چې د علماء حق مخې ته ودرېدله. ستاسو تاریخ تاسو راته وښایئ چې ستاسو د مشر نه مخکې تاسو راته خپل تاریخ لږ وښایئ. زمونږ دغه اکابرین هغه وخت کې هم د اهل باطل خلاف میدان کې ودرېدلی وو او د حق دغه نعره یې بلنده کړې وه او ستاسو مخکې زمانه کې هم د علماء حق خلاف ودرېدلی وو او په دې زمانه کې هم د علماء حق خلاف ودرېږئ او په تیر شوې زمانه کې هم ستاسو دغه کارګردګي وه.
نو باید چې بیا هم درته وایم چې د عمر په اعتبار سره مکرم محترم معزز یي لیکن تا ته پکار نه ده چې زموږ د اکابرینو په باره کې داسې نازیبا الفاظ استعمالوي که چېرته داسې الفاظ ته استعمالوي دا ستا په بازاري توپ کېدو باندې ستا په لاعلمیت باندې او ستا علمي یتیموالي باندې دلالت کوي که چېرته ته صاحب علم وي که چېرته ته داسې یو پوهه لرونکی انسان وي د رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام وارث که ته ځان ته ویله باید چې تا به د اخلاقو مظاهره کړې باید چې تا به د علماء کرامو په باره کې داسې اولیاء کرام د احمد علي لاهوري غوندې کې رحمه الله غوندې کې لوی لوی اشخاص د موسی خان روحاني البازي نور الله مرقده غوندې کې لوی لوی خلکو په باره کې داسې نازیبا الفاظ استعمالول دا ستا په باطلوالي باندې دلالت کوي دا ستا په مردودوالي باندې دلالت کوي او دا ستا په بدنیتي باندې دلالت کوي او دا ستا په لاعلمي باندې دلالت کوي که چېرته تا اختلاف لرله د دلیل په میدان کې اختلاف ولره باید چې زما په دغه کلیپ کې به هم څه خبرې درته تیزې شوې وي باید که چېرته د ادب او د احترام نه هټ کر کم یو الفاظ درته استعمال کړي وي هغه به ما مجبورتاً استعمال کړي وي خو بیا هم درنه معذرت خوایم معذرت درنه غواړم چې زما په دغه الفاظو باندې خفګان اظهار ونه کړي او آینده کلیپ کې که تاسو کې که همت وي او تاسو کې که علمي افراد وي د علمي میدان کې راشي زموږ اکابرینو باندې رد وکړي او علمي میدان کې به تاسو جوابات کو الله رب العالمین دې تاسو ته پوهه درکړي او الله رب العالمین ټول مسلمانان د بریلویت دغه فتنې نه په امان کې وساتي اللهم صل على روح محمد في الارواح اللهم صل على جسد محمد في الاجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور